د افغانستان شپږیزه لیگ آخر کار سر ته ورسېد او ډېر زیات په ښه طریقې سره د حشمت الله شاهدي او عظمت الله عمرزی ترمنځ دغه فاینل میچ وشو. د افغانستان دپاره ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې د 2024 کم شپږیزه لیګ په افغانستان کې په خیر خیریت سره او ډېر زیات په ښه منیجمنټ سره سر ته ورسېدو. څه ناڅه غلطۍ په منځ کې به شوي، خو چونکې د افغانستان دپاره داسې لیګونه په غټه سطح باندې کول دا سر ته صحیح رسول دا ډېر زیات ګران کاري، او چونکې افغانستان په دې لیګونو کې په الحال لا تر اوسه پورې نوی دی، نو د وجې د دې نه مخکې هم شپږیزه لیګونه شوي دي، داسې نه چې نه دي شوي، خو دومره په غټه سطح باندې شایع کول، په هغه کې بالکل د انټرنیشنل په شان کوریج ورکول دا لږ شانته کې ګران کاري. خو تر اوسه پورې افغانستان ماشاءالله په ښه طریقې سره او سکسسفولي د 2024 چې کوم شپږیزه لیګو هغه سر ته رسېدلی دی. حشمت الله شاهدي او عظمت الله عمرزی ترمنځ دغه فاینل میچ وشو او عظمت الله عمرزی حشمت الله شاهدي ته شکست ورکړو او د 2024 د شپږیزې چې کوم چیمپئن دی هغه عظمت الله عمرزی دی. ټول امپورټنت چې په کوم ټاپک زه خبره کول غواړم هغه دا دی چې آیا د دې شپږیزې نه داسې کوم کلاړین دي چې هغه زما په نظر کې دي، هغه ستاسو په نظر کې هم دي چې هغه د افغانستان انټرنیشنل ټیم ته د راتللو ډېر زیات غټ چانسز لري. په هغه د سره هم خبره کومه، خو چونکې د میچ باندې لږه شانته کې ډېره خبره کوو. عبدالله شاهدي ټاس ګټلی د بیټینګ فیصله یې کړې وه او 101 کم اتیا رنز ټارګټ یې عظمت الله عمرزی ټیم ته ورکړی و. د هغې په جواب کې هغې دا په 18.5 اووره کې دغه میچ په خپل نوم باندې کو او د 7 وکټو سره عظمت الله عمرزی دغه میچ په خپل نوم باندې کو. د دې شپږیز نه چې د کومو کلاړیانو د راتللو چانس د افغانستان انټرنیشنل ټیم ته هغه صدیق الله اتل دی چې ډېر زیات بهترین اوورال ټورنمنټ کې هغه ډېر زیات ښکلی پرفارمنس کړی او په فاینل کې که موږ وګورو په 50 بالونو باندې 15 رنز کړي، حالانکې دغه میچ دی ونه ګټو، خو بهرحال ډېر زیات آوټسټینډینګ او ډېر زیات ښکلی بیټینګ په اوورال ټورنمنټ کې کړی دی. نو ډېر زیات چانسز د دې کلاړي جوړیږي. د دې سره سره چې کوم دی چې کوم نور کلاړین د افغانستان په دغه شپږیزه کې کلاو شوي دي هغه کې بشیر احمد دی چې یو ډېر زیات بهترین بالر دی، ډېر زیات ښکلی بالینګ کوي. نو افغانستان ټیم ته د داسې بالرانو ډېر زیات ښه ضرورت دی. د دې سره ریاض حسن هغه هم ډېر زیات آوټسټینډینګ او ډېر زیات ښکلی بیټینګ کوي. د دې سره وافي الله تراخیل هغه هم ډېر زیات ایکسلنټ کلاسیک بیټینګ کوي. د دې بیټسمنانو د دې بالر د راتللو ډېر زیات ښه کافي چانسز دي. ستاسو په خیال سره داسې نور کم بیټسمنان دي، داسې نور کم بالران دي چې هغه په دې شپږیزه کې کلاو شوي دي او هغې چانسز ډېر زیات دي چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم ته د هغې راتللو هم چانسز شته دي. هغه سره تاسو کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې، تر هغه د مال راکړئ اجازه. د الله په امان.